په اولني ځل ماله دوی راوړلې، زه په هغه موقع باندې نه وم، کش زوی مې و. ما واخیستلې، بیا دوی له مې پیسې ورکړې، خو د بیټرو ما نه دي پېژندلي چې دا د غلا دي یا نوي دي یا څه، هېڅ معلومات د دې نه کېږي. 2 ورځې په ځمکه پرتې، هغه خپل جست یې ختم شي، بیا مکمل کار نه کوي. زه سوات ته تللی یم، له سوات نه راتلم، ماسپښین ټایم و، په بر وکم کې لاینه ولاړه وه، دغه د بیټرۍ ښکاره وه. ما د خپل ملګري ته یې مدد کړي چې اوبه شونه ډنډې بیټرۍ ته ماته یې ونیو، ودرېږي اوبه شو دي. موږ د برې نه دغې نه وخت په کڅ باندې نورو ګاډو نه وخت موږ راوړې بسواړه کې به دم خرڅې کړې. په بده ورځ باندې موږ دا ګاډو بګړه کې دغه په بګړه کې په ټوزره کې لاینې د هغې نه مو وخت کې چې راوړو سی چوزر بده کې دا کړې وه او موږ یې ونیو، لکه بندي کړه موږ یې ونیو. وایه بچې په تېزه وایه. دا بله ورځ راتلو دغه دی د سوات نه، دې کې کوم چې شوقه دغه شان شی و، بس هغه موږ خرڅ کړه دی او بېګا چې راتلو نو به دغه بله ځای کې ناکهبندي کړې وه، بس موږ یې ونیو. 19 مختلفو ځایونو کې که کم ځای دا یو ځای بل ځای کې دغه ټوکسرې دغه خرڅه کړې وه په چا باندې؟ دې امیر صاحب د چا ښوولې وه چې دې بیټرۍ؟ دا راته ووایي چې دا پټول چې دي د بیټریانو دا څومره وخت نه کوئ تاسو؟ دا خو جي زما خو داسې دغه بیا پیره وه. د څو ورځو نه موږ ته اطلاع وه چې ډګر تاڼې په حدودو کې یو ګروه سرګرم عمل دی چې هغوی په روډ سایډ باندې چې کوم ګاډي ولاړ دي د هغې نه بیټریانې وباسي او هغه بیا خرڅوي. نو په دې سلسله کې د ډي پي او بونیر شاهد احمد خان صاحب په خصوصي هدایت باندې او د ډي ایس پي سرکل ډګر زاهد خان په نگرانۍ کې موږ په دې د پته بارۍ لپاره خصوصي کوشش شروع کړو او بېګا د شپې 3 بجې موږ خصوصي میشن باندې ووتو. موږ ډګر د کلي سره ناکهبندي کړې وه چې د ګوکن د غاړې یو پلینکو چې راغی هغه موږ ودرو. نو هغې کې ډرایور چې بختاج خپل نوم خو کنډکټر ورسره د اجازه لیو. په دې کې موږ 6 بیټرۍ برآمد کړې. دوی موږ تپوس وکړو چې دا بیټریانې کوم ځای دي چې دا موږ دغه نه ایستلي دي ګاډو نه، ټوپداره، ایثار وغیره ځای په ځای چې کوم او بیا دوی سره چې کوم آلات وو دا 3 چابیانې دي دا ته موږ برآمد کړې. بیا چې موږ نور بیټریانې چې دا بیا موږ وړو او په سواړی کې زموږ کوم مشر چې دی محمد الیاس په هغه باندې خرڅو. بیا موږ محمد الیاس هم ګرفتار کړو او د هغه نه موږ نورې مزید 14 بیټرۍ چې دي نو برآمد کړې. خالد خان دې څه وخت مخکې تاسو د مردان د بونیر په دغه باندې حدودو کې یو نوګو ایریا ته یو خطرناک دغه نیولی دی اشتهاري، د هغې ډیټیل راته ووایه. دا سر جی دا ایریا دا کوچ باټا، بر باټا اور سر بانډا، امانکوټ دا یو داسې پهاړي علاقه لکه موږ ورته مینی علم وایو. ډېر زیات ځنګلات دي پکې پای کې چې پولیس رسۍ هغې ته د مردان نه کېده. نو موږ ته اطلاع وه چې دا کې ډېر زیات مجرمان اشتهاري دي او زمونږ د نوي کلي ملزمان هم دغه کې ممکنه ده چې هغوی نو په هغې باندې موږ په غټ تعداد باندې نفرې سره یو اپریشن لانچ کړو. نو په هغې کې موږ دغه ملزم ظاهرشاه چې و دا ونیو سره د اسلحې او دې په 2 مقدماتو کې مطلوبو موږ ته هم په 302 کې او رستم تاڼې ته په 2-302 ګانو کې 3 غوایګو کې او یو زنا ارډینس کیس تقریبا 8 مقدمو کې دی. دا د 1996 نه د جرایم په دنیا کې خپایخ وه. بیا دغلته کې به دی دا د ګرداڼې په حدودو کې کوم د منشیاتو دغه چې د هغې خلاف تاسو اقدامات کړي دي؟ د هغې خلاف خو موږ خصوصي ټیم دې لپاره جوړ کړی دی او په 13 میاشت کې موږ 15 غټ منشیات پروشان چې دي دا نیولي دي. د هغوی نه موږ تقریبا 1500 ګرام چې دي چرس برآمد کړي دي او په 9B کې په 15 وړو کسانو موږ پرچې ورکړي دي او زموږ دا هلې ځلې شروع دي. دا کوشش دی چې انشاءالله موږ زر ته زره دا علاقه دې نسلونه پاک. خالد خان د ډګرتاڼې په حدودو کې آیس استعمال ډېر زیات سیوا دی، په دغې حواله باندې تاسو څه ګرفتاري یا چا خلاف کاروایي کړې؟ بالکل جدي موږ خو دا ایله کلي کې داسې دي چې
هغه عادي چې دي پخواني پوډر والے دي نو هغه کنم کې نو غمري نو دوی چرته لاړ شي چرته لک داسې طریقه باندې ځای برآمدګي نه کیږي چې ته یو خاص هغه ځان له بیا پکې سنور سم ملاوت کیو د سکولو په کورونو کې دنه نن غریب په غاړه چته اوس کی خو ډیلر پکې نشته آی سو یاد پوډر خو دا عادي خلک ته دا غدي چې هغه نو دوی نه په غیر گزاره نه کیږي او داسې سنټر ته دوی سوکشتنه چې بوزي چې دوی سره ریهابلیټیشن سنټر ته بوزي چې دوی علاج چې دا کم ملزمان چې د بیټرانو په حواله سره گرفتار شوي دي دوی څه انکشافات کړي دي نور مزید څه ان شاء الله مزید انکشافات پکې دا خو زمونږه بالکل هغه سره د سمدستي کاروایی چې ودا وشو او مونږ کوشش کوو نور هم په دوی باندې مونږ ان شاء الله برآمد کوو دا یو ګروه ته یو منظم ګروه ته او چې دا ونیوي شو ان شاء الله نور برآمدګي متوقع ده